تاسو لا مهم خبر درکو سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب د لاهور های کورټ د فیصله خلاف د پی ټی آی په درخواست سماعت روان دی. عمران خان حمزه شهباز د 18 جولای پورې قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر څه تفصیلات دي؟ موږ د خپل همکار سره د رابطې کولو کوشش کوو. تاسو له خبر درکو سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب د لاهور های کورټ د فیصلې خلاف د پی ټی آی په درخواست سماعت روان دی. عمران خان حمزه شهباز د 18 جولای پورې قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دی. سپریم کورټ ویلي چې نن به د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب لپاره ووټینګ عمل نه ترسره کیږي. عدالت د پنجاب د وزیر اعلی امیدوارانو حمزه شهباز او چودري پرویز الهي ته خپل منځ کې د نگران وزیر اعلی په اړه د فیصلې اختیار ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور څه تفصیلات دي؟ جی بالکل چې کومه د لاهور های کورټ فیصله وا د وزیر اعلی پنجاب حمزه شهباز شریف په حواله سره باغه بندنن باقاعده په سپریم کورټ کې چې کوم پاکستان تحریک انصاف باقاعده د لاهور د های کورټ فیصله خلاف اپیل جمع کړو. باغه باندې د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې ورسره چې کوم جسټس اعجاز الحسن او جسټس جمال خان مندوخیل په مشرۍ کې چې کوم سماعت او هغه باقاعده شروع دي چې کوم د پاکستان تحریک انصاف وکیل ډاکټر بابر روان دي هغه هم پېښ شوی دی چې کوم دغه د وزیر اعلی پنجاب حمزه شهباز چې کوم 13 ورځ د لاهور های کورټ فیصله راغلی و په هغه باندې نن په سپریم کورټ کې تحریک انصاف درخواست جمع کو. په هغه پس نن چې کوم باقاعده په هغه باندې سماعت او هغه اوس هم جاری دي. خو چې کوم د سپریم کورټ لخوا دوی ته هدایات دي هغه د خپل میانس کې د صلاح د مشورې دي. تحریک انصاف چې کوم د تحریک انصاف چې کوم مشر عمران خان دی هغه هم دا ویلي دي چې کوم د روان چې کوم نگران حکومت د هغه وخت پر دي چې کوم وزیر اعلی پنجاب د وزیر اعلی پنجاب حمزه شهباز شریف ته هغه د مطلب وزیر اعلی پاتې شي. نه دنه علاوه چې کوم د وزیر اعلی پنجاب حمزه شهباز شریف ته هغه متویل دي چې کوم دغه موجوده کوم څه حکومت پنجاب کې روان دي دا د مطلب نور هم وچلېږي نو نظام به هم بهتر شي. چې کوم د مقابله کې چې کوم چودري پرویز الهي دی هغه هم باقاعده په سپریم کورټ کې نن پېښ شوی و. هغه هم دا ویل دي چې ضمني انتخابات پرې چې کوم حمزه شهباز شریف وزیر اعلی تسلیم کولو لپاره دوی هم تیار دي. نو چې کوم د لاهور های کورټ فیصله وا هغه باقاعده تحریک انصاف ورسره چې کوم چودري پرویز الهي دوی باقاعده نن چیلنج کړی و چې هر دوی باقاعده درخواستونه هم جمع کړي وي. دوی د زر تر زره د په دې باندې چې کوم د سماعت درخواست هغه هم جمع کړي وو. نو نن په دې باندې باقاعده سماعت ورشو خو دوی ته باقاعده په خپل میانس کې چې کوم سلام مشوره ده د هغې دپاره وخت ورکړی شوی دی او چې کوم تحریک انصاف دی هغه د حمزه شهباز شریف د وزیر اعلی دپاره تیار دي. دوی تسلیموي چې د هغه وخت پره د دوی هغه وزیر اعلی وي چې تر څو پرې نگران حکومت نه وي جوړ شوی. نو دوی کوشش کوي چې کوم دغه په دې کې شل کسان چې کوم دي پرویز الهي هغه چې کوم غواړي چې په دې نوي مطلب چې کوم صوبایي اسمبلی غړي دي چې په دې شل حلقو باندې د نوي انتخابات وشي. خو هغې ته چې کوم وزیر اعلی پنجاب شهباز شریف دی محمد حمزه شهباز شریف دی هغه دې ته تیار نه دی. نو په دې مختلفو څیزونو باندې چې کوم په سپریم کورټ کې باقاعده سماعت دی هغه شوی دی. په دې مقابله چیف جسټس دا هم ویل دي چې د چودري پرویز الهي او د تحریک انصاف چې کوم د دوی په موقف کې هم وضع فرق دی. نو چې کوم دغه فیصله ده اوس په دواړو فریقینو باندې ده لکه حمزه شهباز ورسره چې کوم د تحریک انصاف غړي دي چې کوم تحریک انصاف مشران دي وکیلان دي هغه په صلاح مشورې کې د خپل چې کوم د پټۍ مشران دي د هغوی سره په رابطه کړي. نو په دې مختلفو څیزونو به دوی اوس باقاعده غور کوي. هغې نه پس به دوی چې کوم څه هم پیشرفت پکې راشي هغې نه پس به دوی سپریم کورټ خبروي. جی ډیره مننه الله نور وزیر د تفصیلاتو راکولو. سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د لاهور های کورټ په فیصلې سماعت شوی په کوم کې چې عمران خان حمزه شهباز د 18 جولای پورې د قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دی. سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د لاهور های کورټ په فیصلې سماعت شوی په کوم کې چې عمران خان حمزه شهباز د 18 جولای پورې قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دی. زموږ همکار الله نور یو ځل بیا موږ سره د ټلیفون د لارې موجود دی. د هغې نه اپډیټس اخلو چې څه تازه ترین اپډیټس راغلي دي. جی الله نور وزیر څه تازه ترین اپډیټس دي؟
جی بالکل چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دغه درخواست په سپریم کورټ کې د لاهور های کورټ د فیصله خلاف پاغه باندې سپریم کورټ دا هدایت جاری کړی دی چې د جولای په 22مه نیټه به د وزیر اعلی پنجاب چې کوم انتخاب دی هغه باقیږي نن په دې باندې باقاعده په سپریم کورټ کې سماعت وشو سپریم کورټ کې باقاعده چې کوم دواړو فریقین وی هغه باقاعده په عدالت کې پیش ول د تحریک انصاف وکیلان هم په عدالت کې موجود وي چې کوم ډاکټر باب روان دی هغه هم په عدالت کې موجود وو حمزه چې کوم وزیر اعلی پنجاب حمزه شهباز شریف ته هغه هم نن په سپریم کورټ کې پیش شوی خو اوس باقاعده دوی ته د سپریم کورټ لخوا دا هدایت جاری شوی دی چې د جولای په 22مه نیټه به چې کوم د وزیر اعلی پنجاب نامزدګي ده چې کوم وټونه دي هغه به د جولای په 22مه نیټه کېږي جی ډېره مننه الله نور وزیر د تفصیلاتو راکولو د 22 جولای باندې با دوباره د وزیر اعلی په توګه انتخاب کیږي سپریم کورټ په دې اړه باندې آرډر جاری کړی دی په کوم چې دوه فریقونو رضا شوي دي په 22 جولای باندې با دوباره د وزیر اعلی انتخاب کیږي په 22 جولای با دوباره د وزیر اعلی د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب کیږي سپریم کورټ په دې اړه خپل فیصله جاری کړې ده سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د لاهور های کورټ په فیصله سماعت شوې دي سپریم کورټ احکامات جاری کړي دي چې په 22 جولای باندې با دوباره د پنجاب وزیر اعلی لپاره انتخاب کیږي په کوم چې دوه فریقین هم رضا شوي دي سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د لاهور های کورټ په فیصله سماعت شوی په کوم کې چې عمران خان هم حمزه شهباز د 19 جولای پورې د قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دی په دې اړه سپریم کورټ احکامات هم جاری کړي دي چې په 22 جولای باندې با دوباره د وزیر اعلی انتخاب کیږي سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د لاهور های کورټ په فیصله سماعت شوی په کوم کې چې عمران خان حمزه شهباز د 19 جولای پورې د قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی وروسته سپریم کورټ احکامات جاری کړي دي چې په 22 جولای باندې با دوباره د پنجاب د وزیر اعلی په اړه انتخاب کیږي سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب په اړه د لاهور های کورټ فیصله سماعت شوی په کوم کې چې عمران خان حمزه شهباز د 19 جولای پورې قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دا غرنګ سپریم کورټ احکامات جاری کړي دي چې په 22 جولای دی دوباره د وزیر اعلی انتخاب وشي سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب د لاهور های کورټ د فیصله خلاف د پی ټی آی په درخواست سماعت شوی دی سپریم کورټ ویلي چې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب لپاره نن ووټینګ عمل نه ترسره کیږي د عدالت د پنجاب د وزیر اعلی امیدوارانو حمزه شهباز او چودھری پرویز الهی ته خپل منځ کې د نگران وزیر اعلی په اړه د فیصلې اختیار ورکړی په کوم چې دوه اتفاق کړي او حمزه شهباز د 19 جولای پورې د قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړي د نه پس سپریم کورټ احکامات جاری کړي دي چې په 22 جولای باندې با دوباره د پنجاب وزیر اعلی لپاره انتخاب کیږي سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب د لپاره د لاهور های کورټ د فیصلې خلاف پی ټی آی په درخواست سماعت شوی دی سپریم کورټ ویلي چې نن بعد د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب لپاره ووټینګ عمل نه ترسره کیږي عدالت د پنجاب وزیر اعلی امیدوارانو حمزه شهباز او چودھری پرویز الهی ته خپل منځ کې د نگران وزیر اعلی په اړه د فیصلې اختیار ورکړو په کوم چې دوه فریقین رضا شوي دي او دغه رنګ د پی ټی آی چیرمن عمران خان هم حمزه شهباز د 19 جولای پورې د قائم مقام وزیر اعلی په توګه قبول کړی دی سپریم کورټ اوس احکامات جاری کړي دي چې په 22 جولای باندې با دوباره د وزیر اعلی لپاره انتخاب کیږي